تاسو خبر یې چې دا یو څو ورځې کېږي دلته تھانه umarzai علاقه کې یو انتهایی افسوسناک او دلخراش واقع شوې ده چې کوم کې درې وروڼه وو او د هغو ډېر د ظلم وال قتل شوی دی. نو په دې خبرې پوره علاقه هم کې ډېر خلک خفه دي او د علاوه مونږ ذاتي طور په دې باندې ډېر زیات خفه یو نو دا چې کوم ظلم شوی دی نو دا کیس مونږ ایز چیلنج او ایز پرایورټي اخلو لګیا یو چې دا چارسده پولیس دپاره او خیبر پښتونخوا پولیس دپاره یو چیلنج دی. دې حوالې سره خیبر پښتونخوا انسپیکټر جنرل آف پولیس ډاکټر محمد نعیم خان صاحب هغه نوټس کې دا پوره کیس هم دی او روزانه بنیاد باندې هغه موږ نه د انویسټیګیشن پروګرس رپورټ هم غواړي او د آی جي صاحب هم دا ډایرکشنز دي چې دا چې کوم ډېر غټ یو ظلم شوی دی دا ډېره افسوسناکه واقع شوې ده نو دې کې چا سره دا واقع شوې ده دا ظلم شوی دی نو هغو ته دی مونږ انصاف ورکو. د علاوه یو ډېر ښه طریقې سره بهترین انویسټیګیشن تفتیش ته دې کیس وشي او چې کوم په دې کیس کې ملزمان دي هغه د خپل کافر کردار ته مونږ ورسوو نو دا مونږ دپاره په پرایورټي کې ډېر امپارټنټ کیس دی. دې حوالې سره دلته یو سپیشل انویسټیګیشن ټیم هم جوړ شوی دی چې کوم کې ډي پی او صاحب په سربراهي کې مونږ افسران ټیم کې اچولی دي او هغه د ملزمانو گرفتاری او دې علاوه چې تفتیش یو ډېر ښکلې طریقې سره وشي چې سبا د ملزمانو ته عدالت نه سزا هم ملو شي هغه دپاره دا ټیم کار کوي لګیا دی. انویسټیګیشن ډېر زیات تفصیل کې به دې ټایم به د تاسو سره هر یو پوینټ کې نه ځم خو براډلی به دا خبره وکوه چې تفتیش حوالې سره مونږ ساینسي بنیاد باندې ټیکنیکل سایډ باندې هیومن انټیلیجنس او هرې طریقې سره به انویسټیګیشن کوو لګیا یو او انشاءالله چې خدای خوښه وي نو دې کې به الله تعالی موږ ته کامیابي راکوي. پرایم اکیوز دی نادر نو نادر umarzai حوالې سره مونږ انفارمیشن دا دی چې هغه چې دا واقع چې کله وشوه نو هغې نه پس ود لیس دین 24 hours کې د سره مخکې نه ویزه ونو د ملیشیا ته لاړو او هلته وتښتېدو. هغه دپاره چې کوم پروسیجر دی پروسیجر مطابق به مونږ صوبایي حکومت او وفاقي حکومت سره دا شی ټیک اپ کوو چې هغه دنیا کې چېرته ومي نو انشاءالله کوشش به کوو چې هغه واپس راشي او دلته قانون فیس کړي. نور دوه ملزمان دي په دې کیس کې نو هغو باندې هم لګیا یو او انشاءالله کوشش هم دا دی چې زر ته زر هغه اریسټ شي. دې کې قطعا حقیقت نشته دا چې واقع شوې ده نو هغې نه بعد دا ټول خو تښتېدلي دي او نه چېرې دا ایف آی آر شوی دی او نه دوی طرف نه ایف آی آر کېدی شي. دا چې کوم مدعیان دي چې چا سره دا ظلم شوی دی نو محکمه پولیس او حکومت هغو سره ولاړ دی. دا چې کومه خبره ده جي دې کې یوه خبره خو دا ده چې نادر بېشک که چېرته د سابقه افسرانو رشتهداري جدا خبره ده نه چې د سابقه افسر په دې کیس کې د تفتیش حوالې سره چا کوشش کړی دی چې په دې کیس باندې اثر انداز شي پهلمه خبره او دې نه زیاته چې کومه نوره امپارټنټ خبره ده هغه دا ده چې ملزم که څوک وي مونږ به دا تفتیش په میرټ باندې به کوو انصاف باندې به کوو او بالکل دی کې تاسو دا په ذهن کې دا شی راهم نه ولې چې یاره ملزم چا سره تعلق دی یا رشتهداري ده یا څه دی یا څه سټیټس دی نو هغه له وجې به هغه سره رعایت وشي قطعا نه. پری پلان حوالې سره خو هغه دا ده چې دوی خو مخکې د ځمکې لین دین وکړه نه سره ځمکې پرې خرڅه کړې وه انتقال نه شوی هغه سلسله کې د یو حجرې ته راووخته چې په دې باندې خبره کول ته بیا دا واقع شوې ده. پری پلان کم حد پورې دی کم حد پورې نه را چې کله ملزمان انشاءالله ګرفتار کړو چې زموږ تفتیش کله نور میچور شي نو دا ټولې خبرې به مونږ معلومې کوو. زه خو مخکې نه د سره وه او د مخکې هم ټریول هسټري وه او ټیکټ چې کم دی نو هغه باندې مونږ کار کولی وو چې ټیکټ د کوم ځای نه ارینج کړو څنګه ارینج کړو هغه ټیکټ ارینجمنټ کې فیسیلیټیشن چا وکړو هغه نو مو تپوس کړو. پولیس اکټیویزم خو داسې ده چې دا واقع شوې ده هغې نه پس دا ټول پولیس په دې کیس کې لګیا دی تفتیش کوي لګیا دی. ودن نو ټایم مخکې دا ټول ډي ایس پی دا ستاسو ډي ایس پی تنګي ډي ایس پی سرډیري هغه راغلی دی ودن نو ټایم په یو څو غنټو کې ډي پی او صاحب موقع ته ریسپونډ کړی دی. صحیح شو چې بله خبره دا ده چې کوم تاسو دا خبرې کوئ که نه جي هغه دا دی چې هغه کرایم سین چې کوم دی چې چېرته دا واقع شوې ده نو هلته هغه ځای سکیور کولو دپاره او هغه کولو دپاره هلته مونږ پولیس اچولی دی.
بیا خبره دا چې کوم تاسو دا وایي کړئ د پراپرټي اټیچمنټ چې کومه تاسو خبره کوئ ګورې هغه هم چېرې د ضابطې او قانون تحت دي نو هغه هم مونږ پروسس شروع کړی دی او هغه هم ملزمانو خلاف کېږي نور چې کوم تاسو دا خبره کوئ لکه ګوره ما تاسو مخکې دا خبره وکړه چې د تفتیش ټول تفصیلات چې کوم دي هغه زه تاسو سره دلته نشم یوه خبره داسې ډسکس کولی او مناسب ټایم باندې تاسو ډسکس کوو خو مونږ ټیمونه چې کوم دي هغه په دې 400 کې هم دي 400 علاوه په نورو ضلعو په نورو صوبو کې هم دي او دغه ملزمانو ګرفتاري دپاره دي او چاپې هم شروع دي او کوارډینیشن ورسره شروع دي دا به زه چې کوم دی نه خبرې ما حیات والا تاسو خبره کوئ مونږ چې چېرته هم په د ملزمانو سلسله کې انفارمیشن وي نو ریډ هم به کوو دویمه خبره چې کومه تاسو دا وایي چې پولیس هلته ولې دی پولیس چې هلته چوکۍ جوړه کړې ده نو هغه هلته څه دي چې پولیس به د هغه حفاظت کوي یا د ملزمانو حفاظت وکړي ملزم خو چې خپله خو دې قانون نه یېرېدو که چې که تاسو وایئ چې یاره ملزم با اثر دی او قانون مطابق نشي کولی خو دغه د قانون یره ده چې ملزم چې کوم دی دا ضلع نه ملک یې پرېښودو او هغه دي او بل دا دی چې دا هغو پروټیکشن هلته خو څوک شته نه هغه خو مونږ دې لپاره کړی دی چې دا ملزمانو ته دا میسج ورشي که ملزم څونه هم بااثري قانون نه بالاتر نه دی دویمه خبره دی کې دا ده چې کومه تاسو دا وایي چې یاره چوکۍ چېرته ده چوکۍ خو ځکه ده چې ګورې مونږ دی کې یو ډېر غټ چې کوم هغه دا و چې کوم دا مدیان دي کومه چې دغه د وکټم فیملی ده نو هغو ته هم دا یو احساس تحفظ ورکو که چېرې هغه دا ګڼي نو موږ دا کومه چوکۍ ده په دې سلسله کې بیګا ما ډي پي او صاحب سره خبره کېده موږ دا د چوکۍ پوزیشن د مدیانو صلاح سره مشورې سره په هغه علاقې کې په هغه کلي کې د هغو خوښې ځای ته هم ریلوکیټ کولی شو نو دا داسې خبرونه دا تاسو چې کوم تاسو وایي دا غلط دی نو خبر خو هغه ده چې څنګه تاسو که اف آی آر تاسو هم سټډي کړی که نه چې څنګه دا واقعه پیښ شوه نو هغه حوالې سره زموږ تفتیش هم داسې ویل لګیا دي او فیسیلیټیټر چې کومه تاسو خبره کوئ نو هغو ته هم 1 2 3 4 ټولو ته موږ رسو لا خو ډېر داسې په ابتدایي سټیج باندې دی انشاءالله چې خدای خوښه وه نو دې کې به ډېر ښکلی پروګرس کېږي چې اوسه پورې هم چې موږ دلته اهم کیسونه شوي دي نو هغه خدای فضل سره ټریس شوي دي او دا خو موږ لپاره ډېر اهم کیس دی نو ګورې چې دا خو دا دی چې موږ به دې ځای نه انیشیټ کوو هغه دپاره چې کم فارمیلټیز کم ریکوایرمنټس کول هغه موږ کوو لګیا یو هغه نه پس به نن سهار هم چې کوم ما ډي پي او صاحب سره خبره کېده چې دې ځای نه چې هغه انیشیشن وشي نو نه صرف دا دی چې موږ به دې ځای نه هغه شی شروع کوو بلکې هغه پرسو کوو به نو دې کې ځکه چې دا زما اختیار کې خو نه دی خو زموږ کوشش په دا یو دا به پرسو کوو چې هغه زر تا زر شارټیسټ پاسبل ټایم کې هغه موږ وکړو ملیشیا وال چې کوم موږ سره ثبوت ګورې هغه ملیشیا چې کوم ثبوت دی هغه خو موږ تاسو سره شیر کړو ډي پي او صاحب تاسو سره هغه شیر یا کوم ټریول هسټري د شیر کړو که چېرې ملګرو سره نه شیر شوی نو هغو سره به شیر شي ټیک شو یوه خبره ګورې بل چې تاسو دا وایي چې ملزم با اثر دی ګورې خبره دا ده چې مرډر کیسز کېږي نور کم مرډر کیس دی چې کم کې بودی دپاره ګوره تاسو دې ته وګورئ که نه چې دا مرډر کیس دی دا موږ دپاره دا صوبایي حکومت دی د خیبر پښتونخوا حکومت دی که پولیس ډپارټمنټ دی که انسپیکټر جنرل آف پولیس ډاکټر محمد نعیم خان صاحب دی دوی موږ ټولو دپاره دا کیس ډېر زیات اهم دی په پریورټي باندې نمبر 1 کیس دی ډي آی جي دلته راغلی دی ډي پي او صاحب ایس پی انویسټیګیشن لا منسټر سلطان خان صاحب MNA فضل خان صاحب دا ټول چې را روان دي نو ځکه را روان دي چې ډېر غټ ظلم شوی دی او چې کوم دا زموږ مدیان دي هغه په دې شي باندې 100% چې موږ اعتماد کوي چې یاره قانون تاسو سره دی حکومت تاسو سره دی پولیس ډپارټمنټ تاسو سره دی او تاسو سره چې کوم ظلم شوی دی نو هغه بل چې کوم انصاف ورکول دی دا زموږ فرض دی زموږ ریسپانسبیلیټي ډیوټي ده نو دا به موږ کوو او زر تا زر به کوو چې څونه خدای وس را کړی دی نو هغه کې به موږ دغه یو کوشش شي نو دی که تاسو دا وګورئ چې یاره دا یوه ډېره افسوسناکه واقع خو وشوه خو حکومت ته پولیس چا سره ولاړ دی ملزم سره ولاړ دی که مدعي سره ولاړ دی تاسو خو ماشاءالله ټول ډېر پوه ملګري یې زموږ د میډیا نو تاسو مخې ته دی